السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په تیر درس کې مونږ حروف تهجی ویلي وو. حروف تهجی ټول 29 حروف دي. د الف نه تر یا پورې حروف دیتا حروف تهجی ویل شي. په دې حروفو کې بعض حروف داسې دي چې هغه همیشه د پاره په ډکه خوله او په درون اواز سره ویل پکار دي. هغه ټول 9 حروف دي او دی او حروف ته حروف مستعلیه ویل شي. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. دا او حروف دي دا همیشه د پاره په درون اواز سره ویل پکار دي. دی او حروف ته حروف مستعلیه ویل شي. او درې حروف داسې دي چې هغه کله باریک ویل شي او کله په ډکه خوله باندې په درون اواز سره ویل شي. الف، را، لام. دا درې حروف دا به کله باریک ویل شي او کله په درون اواز سره ویل شي. دی حروف ته حروف شیبه مستعلیه ویل شي. دا کله باریک ویل شي او کله په درون اواز سره ویل شي. نو دې ته حروف شیبه مستعلیه ویل شي. سوال دلته کې دا ده چې دا درې حروف چې کله باریک ویل شي او کله دا په درون اواز سره ویل شي، په کوم ځای کې باریک ویل پکار دي او په کوم ځای کې په درون اواز سره ویل پکار دي. نو د دې هر یو حرف خپل قاعده دي. د الف قاعده دا ده چې کله د الف نه مخکې د حروف مستعلیه ونه یو حرف راغله، د دې او حروفونه کوم چې همیشه د پاره په هر ځای کې په درون اواز سره ویل پکار دي. د دې او حروفونه خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. د دې حروفونه یو حرف د الف نه مخکې راغله نو بیا به الف هم په درون اواز سره ویل شي. لکه قال. قال کې د الف نه مخکې قاف راغلی او قاف دا د حروف مستعلیه ونه دی، همیشه د پاره په درون اواز سره ویل پکار دي. نو چې کله د الف نه مخکې د حروف مستعلیه ونه یو حرف راغله نو الف په درون اواز سره ویل شي. او که مخکې د حروف مستعلیه ونه یو حرف نه و بلکې هغه حروفونه یو حرف راغلی و چې هغه باریک ویل په هر ځای کې لازم دي، نو بیا به الف هم باریک ویل شي. لکه مال اذا جال. مال اذا جال. دلته کې وګورئ د الف نه مخکې میم راغلی او میم په حروف مستعلیه کې نشته ده. هغه حروف چې هغه همیشه د پاره په درون اواز سره ویل لازم دي په هغې کې میم نشته ده. نو دې وجې نه به دلته کې د الف باریک ویل شي ځکه د دې نه مخکې هغه حرف راغلی چې هغه همیشه د پاره باریک ویل شي. اذا جال. جال کې وګورئ دلته کې الف نه مخکې جیم راغلی او جیم هم هغه حرف ده چې هغه همیشه د پاره باریک ویل شي. نو قاعده دا شوه چې کله د الف نه مخکې د هغه حروفونه یو حرف راغلی و چې هغه همیشه د پاره په درون اواز سره ویل لازم و، نو الف به هم په درون اواز سره ویل شي، په ډکه خوله باندې به ویل شي. او که د الف نه مخکې داسې حرف راغلی و چې هغه همیشه د پاره باریک ویل لازم دي، نو بیا به الف هم باریک ویل شي، په درون اواز سره به نشي ویلی. او لام دا په لفظ الله کې به په ډکه خوله باندې ویلی شي او دین علاوه به لام باریک ویلی شي. اوس په لفظ الله کې لام کله باریک ویل پکار دي او کله په درون اواز سره ویل پکار دي. د دې بیا خپل قاعده دي هغه مخکې درسونو کې ان شاء الله وایو. نو د نن سبق خلاصه دا شوه چې حروف تهجی ټول 29 حروف دي. په هغې کې بعض حروف داسې دي چې هغه باریک ویل لازم دي همیشه د پاره او بعض داسې دي چې هغه په درون اواز سره ویل لازم دي همیشه د پاره او بعض داسې دي چې هغه کله باریک ویل شي او کله هغه په درون اواز سره ویل شي. نو چې کم همیشه د پاره په درون اواز سره ویل پکار دي هغه 9 حروف دي، هغې ته حروف مستعلیه ویل شي. او کم چې کله باریک ویل شي او کله په درون اواز سره ویل شي هغه 3 حروف دي، هغې ته حروف شیبه مستعلیه ویل شي. او دین علاوه چې همیشه د پاره باریک ویل شي هغه 19 حروف دي.
نو د دریو حروفو کې الف او لام د دې قاعدې مو ووي او د را قاعدې به انشاءالله آینده درس کې وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.